الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. محترمو د سورة البقرة دا 10 نمبر آیت. الہ العالمین فرمائی وَإِذْ او یاد کا هغه وقت قال ربک چې او فرمایلو ستا رب رسول الله مبارک ته فرمائی للملائکة فرشتو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ بشک ز ګرځون کې يم پیدا کون کې يم پزمکه کې یو خلیفہ نائب جانشین. قالو فرشتو او فرمایل اتجعل فیها آیا پیدا کیت آیا تگرزی فیها پدیزمکه کی من هغسو یفسد فیها چی فساد بکی دی پزمکه کی ویسفک الدماء او وینی بتوی پنا حقا ونحن منگا او منگا نسبح تسبیح وایو بحمدک وحمد ستاسرا ونقدس لك او پاکی بیانو تعالی. قال الہ العالمین فرمائل انی بشک ز اعلم زیادہ علم لرم ما پاغس لا تعلمون چتاسی علم نلر. وعلم او اخذل الله رب العزت آدم علیہ السلام تا الاسماء نمون كلها دطول شیان. ثم عرضهم او بیا پیش کرل آدم علیہ السلام نمونه دغه اشیاء علی الملائکه په فرشتو باندې. فقال بس او فرمایل انبئونی تاسو بیان کئ ماته باسماء هؤلاء نمونه دغه اشیاء ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی یی. قالو فرشتو فرمایل چې قالو سبحانك پاکی د تعالی لا علم نشت علم لنا ممتا الا مگر ما هغه علم علمتنا چې تا مونږ ته راکړی دی دومره علم. انك انت العلیم الحکیم بشک علیم حکمت والا. قال یا آدم او فرمایل اے آدم علیہ السلام انبئهم بیان کا تدویتا باسمائهم بنمون دغه اشیاء سرا. فلما انبأهم بس چې کله بیان کا دویتا آدم علیہ السلام باسمائهم نمون دغه اشیاء. قال فرشتو قال الله رب العزت فرمایل الم اقل لكم ایا ما نو ویلی تاسو ته انی اعلم جز زیاده علم والا غیب السماوات وغیب د اسمانونو والارض او د زمکو واعلم او پویګم یعنی زیاده علم لرم ما پاغه ستبدونا چې تاسو خکار کوي وما او پاغه کنتم تکتمون چې تاسو پټوي. دا لفظی ترجمه وا د انسانانو نوړان دي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای په دې مقدس مکه کې کم حکومت او بادشاہت چې هغه د جناتو چې کله جناتو قتل او غارت وغیره د الہ العالمین نافرمانی او فسادات شروع ک باری تعالی هغه ختم کړل. بیا الله تبارک و تعالی آدم علیہ السلام پیدا کړ. اوس دغه خلیفہ پیدا کولو مقصد دا وی چې د الله د طرف نه یو پیغام راشي هغه د انسانانو ته بیان د رسول او د خلیفہ کار چې هغه د الہ العالمین نه سره اخلي فیصله دی خلقو ته کوي چې داسې داسې کوي. دارک انسانان خود الله رب العزت د نور نه نشي فیضات کېدی. د الہ العالمین دی نور ته بخامخه استعداد والا انسان پکار وي. نو دغه شان باری تعالی انبیاء را پیدا کړ رسولان را پیدا کړ او چې دوی سوي چې د انسانانو ته سوخی تعلیمات د باری تعالی وخی. نو باری تعالی دغه خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام مبارک وګرځو او آدم علیہ السلام مبارک پیدا د خاورې نه کړ. ابو هريره رضی الله عنه رسول الله مبارک نے داسې روایت کړي چې رسول الله مبارک فرمایي چې باری تعالی آدم علیہ السلام د خاورې نه پیدا کړ.
بیا یې خټه کړه څه وخت یې پرېښوست هغه تور شو بیا یې قسم ته جوسه غوندې کې تیار کړه د هغې نه بعد لږ یې پرېښوستو چې کله اوچ شو باري تعالی په دې کې روح پوک کړ د هغې نه بعد الہ ورته وفرمایل چې زه لاړ شه فرشتو ډلې ته چې کله لاړ سلام ورته اچوي هغه ورته وایي چې وعلیک السلام ورحمة الله وبرکاته نو په دغه وخت کې چې کله بیا را الہ یې پوښتنه کوي چې څه چلو هغې دغه قصه ورته بیان کړه چې داسې کار وشو نو الہ ورته وفرمایل چې دغه ستا د اولاد دا یو قسم ته سلام شو چې السلام علیکم ووایي چې وعلیکم السلام بهرحال نو آدم علیه السلام مبارک پیدا کړ اوس باری تعالی په دې کې د فرشتو نه مشوره نه واخیستې مشوره ویل کېږي دې ته چې ته د چا نه رایه واخلې رایه حاصل او الہ العالمین د رایې حاصلولو نه منزه دی هغه خپله داسې ذات دی چې چاته احتیاج نه لري پاتې شو دلته کې معنا څه کوو داسې به وایو چې یاره باری تعالی خپل خبر د تخلیق وړاندې کړ او فرشتو خپله رایه ظاهره کړه چې داسې کار مه کوه دی به وینې تویوي دی به فساد کوي خو فرشتو ته خو باری تعالی دا علم ورکړی و مخکې د هغې د یا علما فرمایي چې دوی قیاس وکړو د فرشتو قیاس وکړو په انسانانو باندې په جناتو چې جناتو دا خونریزي کړې وه فساد یې کړی و نو دوی دا سوچ وکړو چې انسانان به دغه شان فساد او خونریزي به کوي له دې وجې نه دې وفرمایل چې الہ دا مه پیدا کوه نو اوس دغه انسان دی په دې کې درې شیان دي فرشتو کې یو شی دی په انسان کې یو قوت د غضب قوت هم باری تعالی ایښی د شهوت قوت هم باری تعالی ایښی دی او عقل هم شته فرشتو کې صرف قوت عقلیه دی هغوی ځکه باندې هغوی کې غضب نشته په هغوی کې شهوت نشته پاتې شوه چې کله انسان دغه شهوت معتدل وساتي شهوت خپل خراب نه کړي او د الله د امر مطابق وچلی دا بیا په عفت باندې بدلیږي او عفت چې دی دا عظیم صفت دی د انسان دغه شانتې دا غضب راواخله چې کله غضب انسان د باری تعالی د حکم خلاف استعمال نه کړي خپل ځي باندې استعمال کې دا بیا غضب نه پاتې کېږي بلکې دا شجاعت پاتې کېږي او دام یو ښه صفت دی او د انسان سره بیا درې اوصاف شو چې قوت غضب خو لیکن دی شجاعت باندې بدلی شهوت هم دی خو دی په عفت بدلی دغه شان عقل هم دی نو که انسان خپل ځان وساتي د ده مرتبه او مقام بیا ډېر زیات اوچتېږي پاتې شوه فرشتي او فرشتو هم بری تعالی خپل ډیپټیانې مقرر کړي دي چاته یو ډیپټي ورکړي چاته بله ډیپټي ورکړي لکه الہ العالمین خپل هم فرمایي چې والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا باری تعالی قسم په هغه فرشتو خوري چې د کافرانو نه سا په ډېر سختۍ سره وباسي باری تعالی په هغه فرشتو قسم خوري چې د مؤمنانو نه سا ډېر په اسانۍ باندې را وباسي اوس ګوره خپل ډیپټیانې باری تعالی هر چاته ورکړي دي هغه چې په امر کې سبقت کوي د باری تعالی په حکم تعمیلولو کې سبقت کوي هغه فرشتي مشتا فالمدبرات امرا هغه فرشتو باندې باری تعالی قسم خوري چې د تدبیر د امور تکوینیه چې کم دي دا نظام چې کم دي دا چلی او هغه په دې کې داسې فرشتي مشتا فالمقسمات امرا چې هغه امر تقسیموي چې ته دا کار وکړه دا ډیپټي ما ته خو نه ښکاري خو دا نظام چلوونکي داسې خلک شته چې زما ستا په سترګو باندې هغه نه ښکاري چې هغه فرشتي دي نو باری تعالی ځکه فرشتو ته دا بیان کوي چې زه یو داسې خلیفه ګرځونکی یم په مقدس مکه کې نو دی ورته وایي چې نه الهه موږ ستا تسبیح وایو موږ ستا حمد وایو او دا به وینې تویوي دا به فساد کوي اوس که انسان دغه وینه تویول د فساد نه حصار شو نو د بیا ډېره زیاته لویه مرتبه ده هغه باری تعالی چې بیا کله آدم علیه السلام مبارک پیدا کړ نو بیا یې دغه وړاندې کړه الہ ورته وفرمایل چې زه ښه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ چې دا پیدا کوم په دې کې زما څه مقصد دی څه حکمت دی باری تعالی په دې باندې ښه پوهېدو چې انک انت العلیم الحکیم ذات نو بیا دغه فرشتو ته هم پته ولګېده چې الله رب العزت واقع چې ډېر زیاده علم والا و هغه څنګه چې کله پیش کړ او باری تعالی دته علم ورکړ د علم د وجې نه آدم علیه السلام په فرشتو باندې اوچت مقام حاصلی الہ العالمین دته د تمامو اشیاء علم وښودلو او بیا آدم علیه السلام ته فرمایي چې بیان کړي دي وړاندې آدم علیه السلام ورته وویل چې تاسو به ما ته د دغه شیانو نومونه واخلئ نو هغوی خو چېرته اخیستی شو
اما هغه آدم علیه السلام چې باری تعالی په دې باندې سوک فوقیت حاصل کو او الله رب العزت کوم خبره چې وا چې زب زیاده علم والا یم هغه به انتها کې پته ولګیدا چې الہ فرمایي چې الم اقل لكم ما نو ویلی تاسو ته چې زیاده علم لرم په غیر د اسمانونو او پسمکو او تاسو په پټ او په ښکارا باندې زیاده علم لرم دغه آیتونو دا سره تشریح اللهم وفقنا لما تحب وترضى. Subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.